زما پښتونخوا بیا یو ځلې په وینو رنګ کا بلوچستان په وینو باندې رنګ دی اخو علماو له دا پیغام دی بس ته ستړیا خدای قرآن ته وګوره زما دې په خدای قسمي دشمن لګیا دی په ملک کې کار کوي زما په صوبه کې کار کوي دلته کې مونږ لګیا یو بل باندې د کفر فتوی لګو الله وی ولا تفرقوا فرقې مه جوړېږئ تاسو خپل سره کې راوځئ شئ خلک تړه په نول باندې اخته دي خدای خبر چې په کومه ایجنډا باندې مونږ چلیږو که چیرې زمونږ مقصد قرآن او حدیث وي زمونږ ماخذ زمونږ قرآني او د دې نر مفتی ډېر په جار باندې وایم چې نر مفتی پښتون مفتی الله رب کریم د شهادت په مرتبه باندې فایز کو دا مرګ بدل اسې مراتله هغه په خپل باندې پوي او دا چې کم حق ګویا خلکی په داسې حالاتو کې هغه د دې شي د ذهني تور سره تیار وي الموت یاتی بغتتن دا مرګ چې دی دا سمدستي راځي والقبر صندوق العمل دا قبر چې دی دا د عمل صندوق ته زما دړه سره هغه مرام لو رسیدو خو یو شی مې یاد ساته الله مو ژوند ډېر که ستاسو د اواز د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي منګ دا وایو د خپلو خلکو له د خپلو پښتنو ته زما ګلالو یو شی یاد ساته د چا په وینا کې مه راځئ دشمن به خپلې حربې استعمالوي فوج او خلک به هم جنګوي پولیس او خلک به هم جنګوي داسې داسې پروپیګنډې به پکې پرېږدي ځکه چې هغوی له موقع میلاو شوه نری لار به پکې ګوري هغه به نفرتونه پیدا کوي هغه به په ګلۍ او په کوڅو کې د وینو خورئ د وینو رنګ به خورئ خو زه خپلو علماو له وایم چې زما په دې هر څیز کې د منبر او د محراب ډېر لوی کردار دی زما دړه سره تاسو را یوځای شئ مه ګورئ دې شیز له چې مخکې به څه کېږي دې سیز نه عبرت واخلی چې حامد الحق رحمه الله هغه په جومات کې په ځوانمرګي برید کې شهید کړی شه سره ده اتو نهو ملګرو هغه شهید شو د حق آوازو هغه ژبه بنده شوه دا ژبې بندېږي نه یو حامد الحق یې ووژلو 15,000 پیدا شو 50,000 پیدا شو هر کال بلا د خدای دا ابابي یو حامد الحق یې ووژلو 15,000 پیدا شو 50,000 پیدا شو هر کال بلا د خدای دا ابابیل دي دا خدای تعالی د وخت ابرهه د پاره پیدا کوي د دې په مخوکه کې به د حق کاڼې وي دا به د باطل په کپاره راځي کړه دي چویو کته هر یو شی کې کم کم به ته وجنې نشي ختمولی ان شاء الله اجمل بابا وایي هسې نه چوڼ د خولې وتل کفر شي هسې نه تا ته هم جړېدل کفر شي بل ځای وایي نه مو ځان تور کو نه مونږ سپین پاتې شو نه د دنیا شو نه د دین پاتې شو چې چېرته اتفاق نی دا تاسو چې کم یاد کو دا د هر یو طبقه فکر بهترین علما دي او هر یو سړی د امن دای د ولنبردار دی اوس په دې کې زما د دغه شیخ القرآن دشمنان دشمنی چا سره کوله هغه به وی درباري مولا نه منم خبره پوهېږې درباري مولا نه منم درباري مولا څه ته وایي چې د وخت حاکم ورته وایي چې دکه فیصله وکړه هغې په خپل رنګ کې د هغې دپاره یو رنګ جوړ کړي چې زمونږ امام ابو حنیفه رحمهم الله چې د وخت مسلمان حاکم وله ویلي چې زه د لسویم فتوا به هغسې ورکوې وی چرم نه تاریخ راوالی وګورئ د هغه نه روح په زندان کې پرواز کړی خو سر یې نو ټیټ کړی زما دل سره یو د حقانیت والا خلک وي چې هغه حق بیانوي هغه په ایوان کې دننه هم بیانوي په سینټ کې هم وایي هغه په قومي اسمبلی کې هم وایي هغه په صوبایي اسمبلی کې هم وایي یو درباري مولایی چې هغه وایي الله نے کہا وزیر اعظم صاحب نے فرمایا هغه له د دې په باره کې باقاعده د غلط معاوضه ولا ملاویږي دې ته درباري مولا وایي زما د سره یو د الله حکم په نس بیانولي زما د زنګي سره په نس بیانولي هغه دک شیخ القرآن مو همدغه مفتی مو مفتی شاکر صاحب رحمه الله الله دې په قبر رحمتونه را نازل کړي دک و زما د سره هغه ژبه خاموش شوه
خو تاسو یقین ساته چې په دې سوشل میډیا باندې په یوټیوب باندې د هغه چې هغه کم د حق پرسته هغه ویناګانې دي هغه کم د یوې مسلې وضاحت کړی دی هغه د خلکو مازغو له کوز شو نو که تا دا یو مفتی شاکر ووژله الله رب کریم به په زرګاو نور پیدا کی یو حامد الحق ته ووژلو الله به په زرګاو نور پیدا کی یو تا شیخ سمیع الحق ته ووژله الله رب کریم به په زرګاو نور پیدا کی هر کال په زرګونو باندې د قرآن او د حدیث او د اعلی کلمت الحق هغه وینا د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي نیش بندوله نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون ما قرآن را نازل کړی دی او زه به د دې حفاظت کوم د خلکو په سینو کې به کوم والله خو تشه ستا هغه پلار هم نشي